رمضان المبارک د مسلمان د پاره د عبادت میاشت وه او تاسو لږ غوږ ونیسئ دا زموږ څه حال دی. جومات کې په تراو باندې جګړه، په تراو کې جګړه ده. تا تراوی وکړې او تا ونه کړې، تا دروازه بند کړه او تا کولا وکړو، یو بل پسې تمانچې روباسه، ډزه ډزه مړ کا، خبره ختم. کاش چې دا غیرت تا په ختم نبوت استعمال کړی وی غافل مسلمانا. کاش چې دا غیرت تا د دین او اسلام په دفاع کې استعمال کړی وی. ته خو په غیرت باندې مشهور وی، ته خو په علم او تقوا او زهد باندې مشهور وی. نن خلق د جهالت مثال ورکوي، نستانو مخلی. نن ته د بے حیائی په دلدل کې ډوبېږې روانې، څه چل در باندې شوی دی؟ کامیاب معاشره میلمه به ورکره راغی، ډیوه به یې مړه کړه، د غربت انتها وه، ده به ورسره هسې لاس ښکته کوو، میلمه به یې مړولو. موږ ته انسانیت ښودلی دی. د یو چیلی سر به په وو کورونو به یې ګرځولو. دی ګاونډیانه به وي موږ کشته، دوی له ورکوي، موږ کشته دوی له ورکوي. واپس به هم هغې کور ته راغی. څوک زکات اخیستو والا نه و. د جهاد میدان و د تندې حالاتو. یو ملګري وی ماله اوبه، مشکیزې والا هغه ته اوبه پیش کړې ښه، هغه ونسکلې، خوا کې بل وی ماله اوبه. هغه چې څنګه خولې ته کړې، خوا کې بل وی ماله اوبه. درې واړه د تندې په حالت کې دې دنیا نه رخصت شو. منگ تے انسانیت ښودلی دی. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. ستا اللہ تا سرد اویا و موریانو نمزیات مینہ کئی، تا تا سپتا دا ہماری بے وفائی پر وہ اتنی وفا کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ دل تو کیا چیز ہے، ہم سینوں میں بھی اتر جاتے. تم چاہو تو صحیح چاہنے والوں کی طرح. زړه کې درد پیدا شي، بعضې خبرې وګورو واورو که نه، او بیا موږ دلته په دې منبر باندې کینو چې الله د دې معاشرې دا دردونه، الله ما ته داسې الفاظ راکړه چې زه د دې خپلې معاشرې اصلاح وکړم، د دې خپل نوجوان اصلاح وکړم. بربادۍ طرف ته روان دی. ته به مړې، ستا ټیک ټاکې به خلک ګوري، ستا بې حیایي به خلک ګوري. اے خورې که نن ستا په سر باندې د بیبي فاطمې د حیا صادر په نظر نه راځي، نو موږ ناکام یو. دا د ګناهونو دلدل به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي. دې غفلت او بې حیایي زموږ معاشرې بربادې کړې، زموږ مدرسو ته نقصان ورسولو، زموږ جومات ته نقصان ورسولو. وګوره خاندانونو کې، کورونو کې توڑ پیدا کړی دی، زموږ د سجدو نه حسن ختم کړی دی که نه. وګوره جومات ویران پروت دی. زه د دې خپلو امامانو ملګرو نه پوښتنه کومه، ما ته مولانا صاحب د سارې په مانځه کې 2-4 نمازیان، ټوله دنیا د غفلت په خوب وده. فی جنات یتساءلون، اے اہل جنت به تپوس کوي عن المجرمین، دې مجرمانو نه ما سلککم فی سقر، تاسو ولې جهنم ته روان یئ؟ د دوی چغې، د دوی فریاد، د دوی جړه قرآن بیانوي. دوی به ورته جاړي لم نکو من المصلین، موږ به مونځ نه کولو.
امور غریب ہے د سارے منستن پاسی وی خوب خرابی کی اے مور تا تسپتا دا کاش چې ته پوه شې په دې خبره باندې چې د یوې سجدې د نه کولو نقصان څومره دی. اے مورې کله نه چې تا تربیت پرېښی دی هغه موبایل په لاس کې واخیسته، کله نه چې تا فکر پرېښی دی هغه بې حیایي کتلو کې مصروفه شو، ډرامو فلمونو کې مصروفه شو. اے مورې سوال درته کومه که الله درته بچی درکړی دی جوړه شه د شیخ عبدالقادر جیلانی د مور هغه فکر د خپلې زندګۍ منشور وګرځوه. اے دنه به د معاشرې ښکلی انسان جوړ شي، دنه به د معاشرې ښکلی انسان جوړ شي. ستاسو بچی به سبا بله ورځ په دې مسله باندې ولاړي، په دې منبر باندې به ناست وي، قال الله قال رسول به بیانوي انشاءالله. الله درته ښکلي علما درکړي دي، ښکلی مولانا صاحب یې درکړی دی، د هغه مدرسه ده راولئ خپل بچي ورسره کښېنوئ، دا کاریګر دي نښه پې وکئ باقاعده. کم بچی د مدرسې په ماحول کې دی او کم بچی موږ د دنیا ماحول ته پرېښی دی، غټ موبایل هم ورله په لاس کې ورکړی دی چې څه دې خوښوي هغه کوه، نښه پې وکئ باقاعده. انشاءالله مدرسې والا بچی به ستاسو تابعدار وي. د مرگ و د جو نسبت نہ لگی، صبح کا بولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے. اسم وقت ربیدار شی سانس ہے تو چانس ہے، دن پا تخت نو سبا پا تخت دے نسبت نہ لگی. سوک د خاوروی روح پورته کی تخت ورکی، کله کله د تاجدار خاوری په سر شي. اے د چا خوخیږي نه چې کومه جوړه واغوندم، څوک په کفن پسې حیرانه په تختو پراته دي. داسې نظر واچوئ په دې معاشره کې، داسې به څوک یې هغوی ته به ضرورتي، ستاسو مدرسې ته به ضرورتي، ستاسو جماعت ته به ضرورتي. اے په دې ګاونډ کې به چېرته کونډه ابۍ د هغې به یتیمان بچی کنا اغوی ته به ضرورتي. که مشرانو سره دا احساس نشته دی، د عهدیدارو سره احساس نشته دی، که د هغه مالدار خلکو سره احساس نشته چې الله ورله مال ورکړی، دولت یې ورکړی، خو په بې حیایۍ باندې او په فحاشۍ باندې لوټ کوي که نه. ما وې تا نن هم د روپو ګېډی په لاس کې نیولی دی او په بې حیایۍ باندې روپۍ شیندې لګیای که نه. ما وی چې سره د دې ګېډې دې داسې د لاس نه ونیسم، د اسپتال نه دې بوزم که نه. راشه وګوره د ګردو مریضان دي په ډایلیسس باندې، د مرګ او زندګۍ په کشمکش کې دي، د کینسر بیماران دي، تکلیف کې مبتلا دي. را بیدار شه اوښ کې وچول زده کا، د بل په دک درد کې شریکېدل زده کا، د بل اوښ کې وچول زده کا. الله به خوشحاله شي، الله به ستا تیر شوی موجوده ټول گناهونه معاف کی، الله به د خواصو په لسټ کې شمار کی.